نو توړ د قرآن نه ثابت دی، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی او الله نازل کړی دی. نو خپل توړ په خپله کوئ، د جعلي جادوګرانو پسې عاملینو پسې هسې پیسه خپل ایمان مه ضایع کوئ، دی پسې منډه تړله موئ. ها چې کوم مستند عالمي عاملي مفتي ان هغه پسې تاسو ځئ، خو چې په سنتو برابري، دا نه چې چروټو ته کار ویلي موز او دس نه کوي. یو کراچۍ کې مو سره وو، نو دا موریدین به را جمع شوي وو، اچاپیانې به یې وله کولې او هغه به یو چروټ سکو او یو به یې مړو بل به یې سکو، یو به یې مړو بل به یې سکو، دومره دومره ګیره او غټ غټ برید او رنګارنګ ټوپۍ، موز او دس نو. نو ما ورته ما حضرتو تاسو چې کوم دی لمونځ ولې نه کوئ؟ نو ما ته وایي چې د مونځ ټیم شي نو زه سترګې پټې کړم او زه مدینه کې مونځ کوم. واوره ما ورته وایي ښه. نو ما داسې خو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه دي کړي چې هغه مدینه کې مونځ کړی یا بیت الله کې مونځ کړی سترګې پټې کړي دي، باقاعده اودس یې کړی دی، نیت یې تړلی دی، بیت الله ته مخ کړی دی، مونځ یې کړی دی. نو ما تاسو څنګه کوئ؟ ما ته پاسه 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 دا چې کوم دی په دې ته نه پوهېږي، ما یې ښه ته پوهېږي. لاندې استنجا چل نه درځېدله چې استنجا به څنګه کومه، صحیح ده، په دې باندې زه نه پوهېږم. نو زما عزتمندو داسې خلکو پسې مه ځئ، به دنیا هم تباه کېدل، آخرت بل هم تباه کي، ایمان بل هم تباه کي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو ټول بخیر، ښه به خوشحاله یئ او چې کوم ځای کې هم یئ الله جل شانه دې تاسو ټول ښاد آباد او خوشحاله ساتي. زما عزتمندو په دې ویډیو کې نن یو خزانه در کوم او داسې خزانه ده چې پټه خزانه ده، خلکو ته معلومه ده خو هغې باوجود هم پټه ده، خلکو ته معلومه ده بیا ولې پټه ده هغه تاسو ته وایم. که چرې تاسو جادو نه پریشان یئ، سحر نه پریشان یئ، یا کوډ منترو نه پریشان یئ، دشمنان نه پریشان یئ، رزق کې ستاسو برکت نشته، یا تاسو مفلسی غریبی د غربت زندگی تیروئ، نو نن نه پس په انشاءالله الله په تاسو باندې خپل خاص فضل او کرم کوي. خو چې څه هم تاسو ته وایم په هغې به تاسو عمل کوئ نو الله جل شانه به کامیابي درکوي. زما عزتمندو د هغې نه مخکې یو خبره واوره. یو ملګري ما ته ووي چې تاسو توړ څنګه کوئ؟ نو ما ورته وی او دا توړ ثابت د کم ځای نه دی. نو ما ورته وی الله جل شانه توړ نازل کړو په رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم باندې، او رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خپل هغه مبارک خپل توړ کړو او هغه څنګه کړو چې کله یو منافق رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې سحر وکړو، جادو یې وکړو، نو هغې توړ الله نازل کو. څنګه نازل کو؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم داسې کیفیت جوړ شوی و چې ام عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي یو کار به کړو، دی وی چې دا کار ما نه دی کړی، یو کار به نو کړی او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې دا کار ما کړی دی. نو دا داسې سخت جادو، داسې سخت سحر و، هغې اثر و. خو موزونه ولا نو متاثره کړي، دیني ولا نو متاثره کړي، خو زندگی د دنیا چې کومه وه هغه لږه ډېره متاثره شوې وه. نو زما عزتمندو جبرائیل او میکائیل راغی، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آرام فرماو، اودو، خو چې کله به اودو نو زړه به د دی بیخو، یو سر ته ودرېد او بل خپو ته، جبرائیل امین سر ته ودرېد او میکائیل خپو ته ودرېدو. نو جبرائیل امین د میکائیل نه تپوس کوي چې په دې بنده باندې څه چل شوی دی. نو میکائیل جواب ورکوي چې خپو طرف ته ولاړ دی چې د باندې جادو شوی دی، د باندې سحر شوی دی. نو جبرائیل تپوس کوي او میکائیل جواب ورکوي چا کړی دی؟ فلانکی منافق کړی دی. کوم ځای کې کړی دی؟ فلانکی کوی کې کړی دی. څنګه کړی دی؟ د ده یو خادمه وه، هغې چې کوم دی نو ویښته مبارک د دی حاصل کړی و، ان هغې باندې 11 غوټې ورکړې وي او 11 غوټې په اک کې لیمبو،
ستنې دا ویښتو دا یو ځای کړي او هغه چې کوم کوی کې پروت و هغه یې راوباسل، د هغې رنګ داسې زیړ شوی و، داسې چې بدبو ترې راتله. د جادو خلک وایي جادو نشته، سحر نشته، نو چې نشته نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې ولې بیا وشو او د هغې توړ الله څنګه نازل کو هغه راته هم وایم. نو بیا جبرائیل امین تپوس کوي چې د دې به سهلي، نو دا 2 سورتونه الله جل شانه نازل کړل، 11 غوټې او 11 آیاتونه دي. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دواړه سورتونه وګورئ، نو یو کې 15 آیات دي او بل کې چې کوم د 6 آیاتونه دي. نو 11 آیاتونه 11 غوټې، یو آیات پر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وی غوټه مبارکه به کول عویدا، بل به وی بل زکه مبارک متزکه وی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وخت مبارکو ان چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وخت مبارکو، نبی اکرم مبارکو وخت مبارکو ان غوټه مبارک شفا خو ورکړل جواب نو هغه پلیت خلکو. نو یو صورت پوي غوټه به کول عویدا، یو صورت پوي غوټه به کول عویدا. نو زما عزتمندو کچاري تاسو امونګ خپل طور په خپل کو، عاملین حضرات علما حضرات چې څنګه طریقه ویلې دا هغه ورته وام. زموږ شیخ مکرم چې کوم وظیفه موږ له راکړې په ترتیب سره هغه راته وام چې کله تو د کېږي یو 40 پیری 41 پیری اول اور آخر به 11 پیری درود شریف وای، 41 پیری به آخري 2 سورتونه وای. سلو طرف ته بشوب کې په 2 وړاس په شوب کې په پورا جسم براک آګي په وبو بدم کې خپل به مسکه ټول بچوله باور کې کور والا باور کې او پاغي بم شوب کې. چې کله دا تا د زندګۍ معمول جوړ کو، نو چې کله تا باندې څوک جادو کوي، سحر کوي، نظربد کوي، هغه باندې باغه پلټاویږي، الټه کیږي با. او 15 وخت او سر موز او 10 دا شرط دی. سحر موز پسې اخري 3 سورتونه 3 پیری یا 15 پیری یا 11 پیری او ماښام موز پسې هم دک شان. نو زما عزتمندو دا چې تاسو د خپل زندګۍ معمول جوړ کړئ، لکه 3 ټیمه به وایي چې د کېږي 41 پیری یو 40 پیری او سحر موز پسې ماښام موز پسې 3 پیری یا 15 پیری یا 11 پیری چې څنګه تو ویل شي کم از کم 3 پیری به وایي. او سحر بم سرو طرف ته شوب کې پلاس په شوب کې پورا جسم براکاږي، ماښام به هم دک شان کې او د شپې د کېږي هغه هم دک شان کې. انشاءالله الله جل شانه به تا باندې د رزق هر دروازه کلاو کی، د غضب هر دروازه به در باندې بند کی، خو په شرط د دې چا سره به ظلم نه کې، زیاتې به نه کې، حسد به نه کې، بغض به نه کې، هر یو شی په الله پرېږده. ان الله مع الصابرین، الله صبر کوونکو سره دی. چې کله ته صبر کې نو الله جل شانه بتا سره خپل مدد شامل حال کوي، الله بتا سره ملګری کیږي. او چې کم انسان سره الله ملګری شو نو د هغه بل څه ته ضرورت پاتې شه. زما عزتمندو نو توړ د قرآن نه ثابت دی، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ثابت دی او الله نازل کړی دی. نو خپل توړ په خپل کوئی د جعلي جادوګرانو پسې عاملینو پسې اسې پیسه خپل ایمان مضایع کوي، دی پسې منډه تړ لموي. ها چې کوم مستند عالمي عاملي مفتی ان هغه پسې تاسو ځای خو چې په سنتو برابري دا نه چې چوروټ ته کار ویلي موز او دس نه کوي. یو کراچۍ کې مو سره وو نو دا موریدین برا جمع شوي وو، اچاپیانې به ولا کولې او هغه به یو چوروټ سکو او یو به مړو بل به سکو، یو به مړو بل به سکو، دومره دومره ګیره او غټ غټ برید او رنګارنګ ټوپۍ موز او دس نو. نو ما ته ما حضرتو تاسو چې کوم دی انموز ولې نه کوئ؟ نو ما ته وایو چې د موز ټیم شي نو زه سترګې پټې کم او زه مدینه کې موز کوم. وګوره ما ته وایي ښه نو ما داسې خو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه دي کړي چې هغه مدینه کې موس کړی یا بیت الله کې موس کړی، سترګې پټې کړې دي، باقاعده اودس یې کړی دی، نیت یې تړلی دی، بیت الله ته مخ کړی دی، موز یې کړی دی. نو ما تاسو څنګه کوئ؟ ما ته پاسه 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 دا چې کوم دی په دې ته نه پوهېږي، ما یې ښه ته پوهېږي. لاندې استنجا چل نه درځېدله چې استنجا به څنګه کومه، صحیح ده؟ په دې باندې زه نه پوهېږم. نو زما عزتمندو داسې خلکو پسې مه ځئ، به دنیا هم تباه کی، د آخرت پلم تباه کی، ایمان بلم تباه کی. لوی الله پر مسپارم د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.